دکان دی نو هلته زموږ سره د ورور مين په خدای یقین وکړه چې هلته دا ښځې کمې ذلیله شوې کمې رسوا شوې په یو بل باندې ورپرېوځي په یو بل باندې ګزارونه پکې وکړي زه نورستم نه وایم صرف هغه حکمرانان ته دا وایم د ناظم نواله د وزیر اعظم حکمرانان دي زه پکې پارټي نه ټارګټ کوم صرف تاسو معمولي دومره پورې سوچ وکړئ که چېرته ستاسو ښځه ستاسو خور ستاسو مور په دغه قطار کې ولوېږي او دغسې ذلیله شي ستاسو به څه احساس د لوبټه پرېوځي په ځمکه لوبټۍ پرېوځي په وړو پسې ذلیله شي او په خپلو پیسو باندې په وړو پسې ذلیله شي او هغسې وړه داسې وړه چې دې کور ته یوسي او کولار یې که خدای شته غواګانو ته هم څوک نه ږدي ګورئ او په هغې پسې هم ذلیله کېږي زه صرف دا یو درخواست کوم حکومت ته بابلجانو یورپین ممالک وګورئ هغوی بدیمنه د انسانیت دی پکې انسانیت ته پوس به ورته کېږي موږ به ورځو موږ کې دې وویلې دا خو موږ کې انسانیت نشته انساني قدر را پکې نشته هلته که یو شپې هم وږي سپي نه علاوه که یو زناور یو اوبو ته هم پرېوځي نو ریسکیو ټیم ورته رسېدلی زموږ دا خلک د ولږې ملک تباه و برباد شو ذلیل رسوا شو قسم په خدای که په 8000 فوجي هم شي که نه دوی ته پې اثر نه غورځي دا راته چې احتجاج چې ستاسو د سوشل میډیا پلیټفارم دی د هغې نه به جاري دا دوشنبې ګونه به دلته به احتجاج وشي دا خو اوس آغاز دا خو سوشل میډیا باندې زه بار بار تاسو ته ما میسج کړی و ما ویډیوګانې هم کړي دي چې د تخبې نه موږ آغاز انشاءالله مردان به بېخبر به بېخبره دي بیسله اوس فلحال پوره من احتجاج دی زموږ زموږ مطالبې دي پوره شي د ورځې ازاد شي غوړې دي ازاد شي پرونه سره بابا میروش په سترګو کې وکړي ما ورته وویل کاکا ولې پریشان یې بچي وایي څه به راته وویل اووه ورځې مې دیالي وکړه اوس چې وړونه لاړم په کیمپ کې 100 روپۍ بوجۍ ده وایي وړه خو مې واخېسته خو اوس راته د غوړو د چې وړه به داسې وچ کړم سبزي څنګه واخلم پولیس څنګه واخلم چیچلي څنګه واخلم دا په خودکشۍ ته جوړ شوی یم نو دغسې یو دوه زنانه ناستې وې ما ته یې بچې وایي چاقو چاړه د سره شتې مې په چاقو چاړه د ورو بوجۍ دې وې به یې سره ورسره وه او د بلې په ټرک کې ونه رسېدل ما ته وایي دا بوجۍ ده چې په منځ کې ټوم وایي نیمه تېله ورکړو نیمه ځان د دې کار به پرې روان شي زما کار به پرې روان شي نو ما ویل چې کاش دغسې انسانیت په دې حکمرانانو کې هم رالې چې احساس پکې پیدا شي او زمونږ د خلکو خیال وساتي انشاءالله دا خو پوره من احتجاج دی که زمونږ مطالبې پوره نه شوي نو بیا به د ایم پي اے په کور باندې موضوع په پارلیمنټ باندې به موضوع په سرکاري په هر اداره باندې به موضوع زمونږ احتجاج ولې انشاءالله کامیاب دي الله دې وکړي چې کامیاب شي زمونږ مطالبه پوره نه شوه نو انشاءالله په سوشل میډیا باندې زمونږ چې څومره وس کېږي اواز به چوتو او احتجاج به کوو انشاءالله